تکړه شي پښتنو په پاکستان کې خواسم یو په بل اخته یي خو په سعودي عرب په مسافرۍ کې هم پښتنو یو افسوسناک واقعي کړی دا یو افسوسناک کیس کړی دی چې ووري نو تاسو به موایي چې دا مونږ پښتانه کم طرف ته روان یو جی په سعودي عرب ریاض ښار کې په پارکینګ باندې جګړه شوې ده چې په دغه جګړه کې 3 افراد چې کوم دي هغه مړه شوي دي 3 کسان په دې جګړه کې مړه شوي دي په پارکینګ باندې لکه یو پارکینګ دی هلته یو وایي چې نه دا خو د ما د پلار میراث دی په دې کې به زه خپله ګاډی ودروم هلته پې بل پښتون راغلی چې نه دا خو د ما میراث دی دلته به زه دا ګاډی ودروم نو په دې باندې پښتانه یو بل ته دستې ګریبان شوي دي مطلب جګړه یې شروع کړې ده او په دغه جګړه کې 3 پښتانه چې کوم دي هغه مړه شوي دي جی وفات شوي دي الله پاک د والله جهان خو لکه په دې جهان کې خواسم پښتانه یو په بل لګیا دي که په پاکستان کې وګوره یو رنګ جون تیره یو په مسافرۍ کې بیا بل رنګ جنگ جګړې دي جی اوس چې دا دې جګړه کې کم خلک انوالو لکه 3 خو پکې دا مړي شو دې نه علاوه دا کم چې پکې انوالو دې جګړه کې نو هغوی له به سعودي حکومت څومره سخته سزا ورکوي خبر یې هغوی به هم هلته ټول عمر په قید کې تیروي هغوی پانسي چېرته سریام پانسي ورته میلاو نشي ځکه سعودي عرب قانون خو تاسو له معلوم دی چې د مرګ په بدله کې مرګ دی وروره لکه سعودي عرب هلته چې کوم لوکل خلک دي ای چې قتل وکړي نو په قتل کې هغوی قتل کېږي جی هلته د قتل چې کوم سزا ده هغه هم قتل ده او دلته د موږ پاکستانیان وروڼه چې کوم دي هغوی هلته تللي دي پښتانه او هلته چې کوم دی هغه جنګ جګړې هلته هم نه دي پرېښودلي نو حیران به شئ او سوچ به کوئ چې دا موږ کم طرف ته روان یو ګوره په مسافرۍ کې سړی یو بل سره په یو بل څومره خواږه لګي دا مسافر کلیوال چې ته په مسافرۍ کې وویني هسې به در باندې خوږ خوږ لګي پاکستانی چې وویني چې دا د ما د وطن سړی دی او هغه پښتانه ګوره په مسافرۍ کې هم جنګ جګړې په مسافرۍ کې هم قتل وغارت شروع دی جي په پاکستان کې خو هسې مونږ محفوظ نه یو په پاکستان کې خو هسې هم په وړه وړه خبره ټوپک تماچه راغېښتلی کېږي په سعودي عرب کې هم همدغه پښتانه چې کوم دي په جنګ جګړه ګوره چې اوس دا دی مطلب دا مړه کړي څنګه دي په چاقو یې والي دي هلته خو لکه ټوپک تماچه شته نه په چاقو یې والي دي څه کار سر لیول کاڼې را بغولې دی که څنګه یې مړه کړي دي نو ډېره د افسوس خبره ده ویل کېږي دا هم چې د 3 وړو تعلق د باجوړ سره دی جي او دې کې 2 وروریان او یو بتیجه چې کوم دی هغه دی پکې لکه 2 وروریان دي او یو یې پکې خورایې دی یار واره دی هغه پکې شامل و جي نو د افسوس خبره ده 3 وړه پښتانه په پارکینګ باندې جګړه پردي پارکینګ باندې جګړه جی لکه دا پاکستان د سړی وایي چې زه ځمکې ته قبضه کړې وه نو په هغې کې دا کیس داسې وشو یا د پاکستان د پلار نیکه جایداد و نو په هغې کې دا کیس داسې وشو په سعودي عرب کې ګوره په پارکینګ باندې په پردۍ ځمکه باندې چې په هغې باندې دا جنګ جګړې شوي دي نو د افسوس خبره ده دا په ریاض ښار کې دا واقعه شوې ده او بالکل اتنټک جنون خبره ده نو الله دې زموږ د پښتنو ملګري شي موږ پښتانه چې کوم یو په پاکستان کې هم زموږ دغه حل دی او په بهر هم زموږ دغه مطلب د حسد او بغض او کینه چې کوم دی موږ په بهر مسافرۍ کې نه پرېږدو په مسافرۍ کې هم د یو بل خپې راکاږو خبره پکې قتل ته هم ورسېده نو افسوس خبره ده جي دې حوالې سره که تاسو سره اپډیټ وي نو کمنټ کوئ چې ملګرو له نوره هم دا خبره واضح شي چې سعودي عرب چې کوم مسافر دي